سره زم همیرا اور د نن مهم خبرونه ډي جي آی اس پی آر لیفټیننټ احمد شریف چودھری ویلي دي چې هندستان یو ځل بیا د اپریشن سندور دویم په نوم د پاکستان خلاف بې بنیاده الزامونه او بدنامولو کوششونه کوي خو د بھارت دا کوشش ناکامه دی د پاکستان له طرفه احمد شریف چودھری ویلي دي چې دا ځل به موږ په بھارت مشرق طرفه حملې آغاز کوو او بھارت د خبردار وي هغوی به هر طرفه ناکامي سره مخ کیږي بل خوا یې واضحه کړې ده چې فیلډ مارشل سید عاصم منیر د ملک صدر کېدو خبرونه دروغ او بې بنیاده دي په کرک کې فتنة الهندوستان ترهګرو د اف سی اهلکارانو په ګاډي ډزې کړي دي چې پکې 3 اهلکاران او ډرایور شهیدان شوي دي د کوهستان مالی سکینډل کې د نورو و ملزمانو د اساسو منجمد کولو فیصله شوې ده په دغه ملزمانو کې 4 نارینه او 3 زنانه شامل دي او دوی د اساسي جعلي ادارو په نوم جوړې کړې وي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په قربتوب کې د امن او امان لپاره علاقائی جرګو سلسله جاری ده په دې لاره 3 مشاورتي جرګه نن وزیر اعلی هاوس کې شوې ده چې پکې ګډونکو امن د ژوند بنیادی ضرورت بللې او افغانستان سره د مذاکراتو لپاره هم د جرګې مطالبه کړې ده. دا تر دې د مهم خبرونو نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.